خطر ته وایي چې اسم واده کړی و بچی سو دي نه دی کړی هغه اوس چې کویده نه موله وکړه نکاح مو کړه یو 2-3 میاشتې پس یې واده و جي په د نومبر دسمبر کې موله واده کوو خو بس دا ظالم راغی او هغه ټول ارمانونه یې زمونږ خاورې کړل یوازې ستاسو ارمانونه خاورې نه شو په کور کې چې د هغه په نوم باندې کومه تورسرې ده د هغې هغه ارمانونه هم خاورېږري شو ما ته پته وه چې زما ماشوم وفات شوی دی نو موږ زه او یو ملګری مې او 2-3 ملګرو سوالونو په ځان نو چغې چغرې موالې ژړا ګولا څه راباندې ښه وه یو تور جامه واله اوس یې پېژنم هغه په ما په تماچه کېښوده لکه موږ هم په مرګ باندې په هغوی چې په موږ قیامت دی او تاسو دا څه کول غواړئ بعد چې نه ختم نو په ما تماچه کېښوده او ډېر خراب ګزارونه یې کول او ډېر زیات وهل یې هم درسره کړي کنځلې هم کړي دي کنځلې هم کړي وهلې تاسو ته ذاتي کنځلې وکړل ذاتي کنځلې یو یې نه دي کړي ښه ډېرې کړي ټولو کړي 4-5 کسانو به یې کنځل کړي خو دونه ډېر زیات وو تا ته څه وي چې تا مولم په مخامخ یې بختربند کې ډي اس پي وایي چې ونیولم او بختربند ته ویشتم او دې ځای نه ونیولم او سره یې راښکته کړم رور مې مړ دی پرې مې دی چې دنده زنانه کنټرول کوم څوک شته نه ما ته وایي ته د رور غم مه کوه وایي زه تا ولم وایي ته څه وایي تا زه حوالت ته بوځم تا ته چا ووي ما رمنشا راته وایي چې چورې د ډي اس پي الله پسر ګواه پسر یې رالخپه کېښوده بسم الله الرحمن الرحیم د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو سنگرخانې ما پښتانه ډېر بدنصیبه دي یو طرف ته په بمونو او بارودو کې الوزي بل طرف ته پرې د اوبو تندر راوغورځېږي او داسې تباهي مې وکړي چې په کور کې مې انسان پاتې نه شي خو زما د مرګ سلسله لا په دغه ځای ولاړه نه ده زما ژوند د هغه چا د لاسه ام محفوظه نه دی چې چاته ریاست زما د حفاظت لپاره تنخواه ورکوي او دغه تنخواه د هغه او د هغه د خاندان د هغه د بچو د روزې سبب ګرځي دا وخت موجود یم په چارسده کې بیګا اسم یو تکړه زلمی و ښکلې ځواني وه ایډوکیټ و خو په دغه ځوانۍ باندې او په دغه وکالت باندې پرون مونږه بیګا د شپې د چارسدې په خاوره د چارسدې په مقبره کې په منونو خاورې واړولې ډېر سوالونه پیدا کېږي ما سره دا وخت د میاسم ایډوکیټ والد صاحب ولاړ دی د هغې ورور ولاړ دی د هغوی نور ټول خاندان ولاړ دی السلام علیکم جی وعلیکم مهرباني میا صاحب دا راته ووایه چې اصل واقع د کوم ځای نه شروع شوې وه هېڅ هم نو لکه نارمل حالات وو جمعې مونځ مو کوو مونږ د ګاونډ کې یو کس و هغوی سره لارې ته اوبه راته کړو نو مې ګله ته ګاونډي مې او د ګاونډ خاطر به کوم زه له زوره زوره اوبه پلي ټول کړي نو یو بوټی دا خیال دی د دې څه لږ شان دغه وکړي ښه په خوږه بهرحال څه توتو مې وشو وکوشو شو هغه بیا چې کوم دی نو لکه بیا وروسته هغه کې جرګه راغله خو د یو ټوپک نیم مونږ دغه د ګاونډي دی هغه دشمنداره دی هغې سره ټوپک و دشمندار ټوپک و هغه 2 زامن چا وژلي دي نو خوار دلته د بدې ورځې یو خو کډه راوړه د کلي نه پړانګ و د بدې ورځې نه چې کوم دی ټوپک ګرځي او پولیس والا د بارامنشاه په یو وردانګلې په بل وردانګلې مونږ ورته وایي چې ته لږ راشه وګوره ته جرګه روانه دې ځای کې جرګه ناسته وه او خبره اتره کېدلو په کار راځي تا له خو رول داسې رول په کار دی چې امن راولي چې هسې هم جرګه روانه وه دې څه تعاون کو اپریشن وکړې نو هغه ډېر تیزی کې چې کوم دی لاړو هغه کس نه ټوپک په زور اخېستو هغه ورته نه پرېښودو او لیسندار ټوپک و هغې ته په زور اخېستو او زما نه کشر دی او زه هم ولاړم موږ د اوس خلاصې کوو چې هلکه پرېږده خیر دی پرېږده او بس ناګهانه چې کوم دی هغه شور باندې نه نور خلک هم راغونډ شو او ناګهانه چې کوم دی ډایرکټ فایر چې کوم دی نو بارامنشاه ډایرکټ فایر وکړو چې څنګه فایر وکړو ما زوی په ځمکه ویډیو پرېوتو ته زړه شو الله په سر ګوا ولاړ دی وایي خدای دا خو راته مري او بس چې ما نه دنه سر اوچتو لکه دنه دی خو هم کتل نو عبدالصلا دا دغلته واقع شوه دې کور دی اینډ کې او دوی د دې دغه نه بیا پناه شوي یو 15-16 نو زیات
سپانو ورسره او ټول لکه واټه کول موږ یو لم ګزار وکړی څوک په بټ باندې وال څوک څه کول څوک څه کول او خدای تعالی هغه صحیح وینا کوم او بس غرې والې او په دې ځای باندې تو شو موږ هغه تو پناه شو ډېر په تېښته لاړه یو سپایي ورسره لاړ نو موږ سره خصوم نه هلته ولاړو یو خو دا سړی وتښتېد سړی راته مړ کړ بیخي په اټکه بس هغه ځای کې داسې 15 منټو سا پاتې و نور لکه هغه ایکسپایر و ټیک ده جی میر صاحب جی بیا دې لاړه دلته یې ګاډي ودرولو دغه ځای کې او هغه د شکور هغه پمپ ته هغه هلته ورسېدو هلته نه فایرنګ وکړو او خپل کسان یې خپله لکه په مټ ویشتي او یا په خپل معمولي ګرولې که نه لکه د مطلب چې د کیس کراس کړو نو دا خو موږ سره نه کېږي دا خو نورو خلکو سره کوو کیس تا خو ما ته سړی مړ کړ ته بیا لږ سات شوی وې خیر دی دا مرده به دې اوچت کړو تاسو خو چې بل سړی مړ کړي نو هم تاسو اوچتوی کوئ او تاسو دونه دلته چې کوم ټي وي آر دی هغه نه یوړل چې خپل کرتوت زموږ ښکاره نه شي فزیک کې کیمرې میمرې لګېدلې داسې بل ځای هغه یې ټولې غونډې کړې ټیک ده میر صاحب هغې تفصیلات په دې نورو ملګرو نه هم ترلاسه کوو دا راته ووایئ چې کله اسم شهید شو نو بیا لاړې په سړک کې دې کټه چولی و احتجاج دې کوو 15 ګنټې 6 ګنټې دې بدقسمتۍ ته په کم نظر باندې ګورئ شوق کې یادوی تاسو چې هغه وخت کې زه نه وم هغه وخت کې زه هسپتال کې چې ما ته پته وه چې زما ماشوم وفات شوی دی نو مونږ زه او یو ملګری مې یو 2-3 ملګرو سوال په ځان نو چغې چغارې موالې جړانګ ولا وه چې دلته رالو دې ځای ته راورسېدو نو دا ټول ملک د پولیس ډک و او زما ور یې مات کړی و دلته بختربند ګاډي ودرولو او میږي یې هم نه پرېښودو خېجه وې زما د مرګ حالاتو زما ماشوم چتولو څوک نو او غونډ نارینه نوکر پورې چوکیدار پورې دی به اوچت کړه په بختربند ګاډو کې بیا چې کوم دی نو مونږ ګرځولو تاڼۍ نه خوښېده چې کومې تاڼۍ تکلی وې سرو ته یې بوځو یا خو بیا روان کړو بیا به راواپس شو لکه بټګران ته یې بوځو بیا به راواپس شو چې کوم دی نو دا صدریاب چوکۍ ته یې بوځو بیا راواپس شو یاره شب قدر ته یې بوځو اخر یې ډیسایډ کړه چې سرو ته یې بوځو دې کې بیا موږ مشران راوتو بس هغې ټلیفون میلفون کې دا کسان راغلی تاسو خپل هم پکې وئ زه په خپله پکې وم زما جامې کې تړي ما خو نوښ کې هغه ټول سلیدلې یعنې یو طرف ته دې ټولو کېړی میړی هر څه رانه پاتې موبایل مې نشته سره وهل هم کړي دي دونه ناکاره والو یعنې یو طرف ته دې تماچه راباندې ښه یو تور جامه والا و زه پېژنم هغه یې په ما په تماچه کېښوده لکه موږ هم مرګ باندې وپه هغوی چې موږ قیامت دی او تاسو دا څه کول غواړئ بعد چې نه ختم نو په مې تماچه کېښوده او ډېر خراب ګزارونه یې کول او ډېر زیات وهل هم درسره کړي کنځلې هم کړي دي کنځلې هم کړي وهلې تاسو ته ذاتي کنځلې وکړل ذاتي کنځلې یو یې نه دي کړي ښه ډېرې ټولو کړي 4-5 کسانو به یې کنځل کړي خو دونه ډېر زیات وو زه تا دونه عمل ډک وکړه نو زما خو قسم دی ما خو چې د فلسطین نه خو دا زیات دی دا فلسطین دونه ظلم خو فلسطین کې زما مړی دوی پروت دی او دې ګرځولم په بختربند کې سره د 10 کسانو چې دې کې زما یو میلمانه هم راغلي چې دغه وخت کې څوک غم لرال نو هغې یې اوچت کړي هغې یې اوچت کړي د څلور ډاکټرونه یې ډکې کړي اول یې حالات کې ښه تاسو بیا چې کوم نوي راخېږي بختربندو ته د بختربندو کې بس ما یاره ته به موږ سره څوک ما مړ کړه ما چې دوی مړ دی ته به څونه څوک ګوال کولی شي وجل کولی شي زما دې ته تیار یم ما دوی مړ دی ما ژوند هم نور نه یې پکه دونه ظلم ما قسم کې ما په ژوند کې د پولیس دونه بربریت لیدلي چې زه تا ته ویلی نه شم که فرض کړه سرونه زما مړ پروت دی کور کې نارینه نو زنانه چرو چوغارې دونه مسلې او زه په بختربندو کې تقریبا 4-5 ګنټې زه ګرځولې ما سره ده 10-12 کنځلې وکړې ما جامې به له زه سره وړم ټولې شلوې تاڼې ما ډېر ټولې ټیک ده میر صاحب ستا په ګیره باندې چې کم دا سپین ډکي دي دا د دې ثبوت ته د دلالت کوي چې په دې عمر کې به د دروغ نه وی دا راته ووایه چې کم تاسو سړي خلاف اف آی آر کټ کو د هغه خلاف سسپینډ شوی هم دی څومره مطمئن یې چې تاسو سره به انصاف وشي یاره زما خو بس الله دې رحم وکړي د پولیس ته کارکردګي چې مې لیدلې ده که نه نو پاکستان کې د انصاف هغه ډېر لږ دي
خپل زور به لګیا خپل منډې تړې به وایه خپل سفارشونه به ګورې کنې قسم دی دغه حال چې ستا ته مړی پروت وي ته په حوالات کې په بېعزتۍ پروت یې په کنځلو په غزار باندې زبار یې غسۍ ما داسې چې تورېدلي نه چې زموږ سټیټ کې ولا داسې پولیس ګردي وي دا خو دهشتګرد دی سړي د ښکاره روز کې دونه تېز زرو کسانو لیدلې د کیمرو راغېستی کیمرې ډي وي ډي کې څه ورته هغه وړي دي او دې هغه اړخته کړي کنې دې هغه وړي په هغه ډایټ باندې دا وګوره په تاسو په خپل انداز وشي چې دا څه څه شوي دي څه څه نه شي بیخي بربریت یې کړی دا بهرمن شاه حالانکه موږ ته په خیر وي لاس هم بلونه هلکه دلته جرګه ناسته نو راشه راننوځه دې ته ووایه که موږ څه اپریشن ونه کړو یا موږ څه پولیس سره دغه وکړه ته راځې او بس په مخه جوړه کېږي او ته راځې یو نمبر یې نه نیسي بل دغه نه نیسي کنځل کوې وینا کوې او په یو هلکه ته خو عوام نوکر یې د عوام خدمت اخلې نو دا هغه کار کوه چې کوم قانون ته درست دي نو ته بدماشي کوې ته سرکاري بدماشي هغې نه پس بیا راځې نو ما اجره یې د خلکو نه پاکه کړه ټول والته کور چې کوم کړي زموږ ډرایور یې والی کور پروت دی دا ځای ټول شین پین دی جامې ته د دې ځای پورې شلوري قمرنامې ده که ته بیا وښیم راغلی وایم میډیا ته هم پیش کړم هغه دونه والی دی زما دا دې اجرې غریب جارو مارو کوي بس هم دې نو ټوپک تماچه پېژني نه هغه ولاړ دی نه ورکړې دا وګوره تاسو دې هم چې کوم دی مرین په بټ باندې والی دی او ګاډي ته غورځولې دې په خپله الټه ګاډي کې بریښتي لکه ته به وایې چې دوی دهشتګرد ونیول او طالبان ونیول نو داسې به دغه سره دا چک په ما لږ ونیو ما لږ زور کوه چې ځان مې خلاص کړم دا د هغې هغه چاپونه دي دا د پولیس والا چک دی چک یې لږ ونیو او دا چې کوم دی زما ګوتې ټولې شنې پنې دي نور هغه کړي دي زه داریان نام چې یار هر څه چې کوې واله مه کوم ما مړم کې خو مه دې دونه هم پرېږده چې سنبال کړو دا خلک راځي په نارینه نی دغه کوټه کې زما زوی پروت و ملګرو ایښی وو او بس نور دلته څوک نه صحیح ده نه کور نه بار ٹھیک ده ویسے والله غم آسان کا اجي صاحب دا راته ووایي چې اسم په هغه وخت کې سا ورکړې ده که نه 10 منټه بعد 20 منټه بعد 10 منټه بعد بسم الله الرحمن الرحیم اسیم خو چې څنګه ولګي زموږ دلته مخامخ د کمره کې په جرګه کې نشته د هغه مخالف کسانو نه او جرګه هم داسې نه وه معمولي تکرار و ډېر معمولي هغې کې مونږ خبره تقریبا مونږ ختمه کړه دوی خو وضاحت وکړو چې څه داسې له لارې خبره وه لارې خبره وه لاره کې دلته کنده وه کنده کې اوبه ولاړې وې نو میا صاحب ورته وویل چې دا اوبه دلته ودرېږي خلک مانځه له ځي راځي نو خلک بیا پنسي اوچتوي نو مهرباني وکړو ته دا ګاډي ماډي وینځي بس دغه یو تکرار په دغې باندې وشو او هغه تکرار نه پس بیا پکې مونږ ناستو خبرې ما د چا سره چې تکرار وشو دغه هلک سره دغه والد سره ما په ټلیفون باندې خبرې مو شوې هغه ما ته بس درځم او میا صاحب نه به دا کس معافي وغواړي زما زوی دې معافي به ترې وغواړي خبره دغلته تقریبا زمونږ ختمه شوه او بیا پکې د اتمانځو یو کس راغی ما له خو نوم نه راته هغه راسره په جرګه کې ناست و او خبره هم کوله دې کې وي پولیس راغی چې پولیس راغی نو چې ډز وشو چې غروب شانتې وشو چې زه مونږ باره وتو هغه مېلمه هم راسره رامنډه کړي نور ملګري هم راسره رامنډه کړي مونږ چې څنګه دلته رالو ګیټ کې مو کتل نو دا بهرمن شاه ورسره ولاړ لاس کې تماچه وه او منډې والې او چې مو کتل نو محمد عاصم چې و نو هغه بس مونږ بیا ګاډي کې واچو خو د ده بس هغه ټیم ما ته اندازه داسې وه چې بس د ده ځنکدن و بیا م هسپتال ته یوړو خو چې هسپتال ته مونږ لاړو د هسپتال نه واپس مونږ دا مونږ چې بیا واپس د هسپتال نه رالو نو چې دلته مونږ څنګه د ګاډي نه کوزېدو چې عاصم په حق ورسېدو مونږ د هسپتال نه رالو نو دلته زمونږ په دې حجرې دا ګیټ چې دلته کې بختربند هم ولاړی او د سته موبایل هم ولاړی هغه موبایل چې ولاړ مونږ ورته وی او زما یو ډرایور د قمر نوم یې دی هغه بیخي بربنډ او پرتوګ یې و نور یې باقي بربنډ کړو او دوی پر اخکور زه پسې ورما پسې ورمنډه کړم مې دې پرېږدی د خدای مسلمانو خو تباه دی مړ دی او په ده څه کوې مونږ مړی مو شو نو بس ما ته یې وې تم خېجه ګاډي ته او په زبردستۍ زه دا میا صاحب میا همایون شاه دا مونږ یې په زبردستۍ موبایل کې واچولو او تھانې مونږ یې په حوالت کې واچولو نو دا حکومت دی دا انصاف دی خدای شته که په دې ملک کې انصاف شته زما خو د پولیس بس دا پولیس سټیټ دی خو دې ته به یې نه بریدو دا به دې ته بریدو نه انشاءالله مونږ په دې باندې به د سره ډېر مخکې ځو ما ته یې په تاڼه کې یو خبره وکړه ما ته وایي تاسو سره به زه ډېر مخکې ځم ته به مخکې ځې دا د ایس ایچ او ایس ایچ او ما ته په تاڼه کې ووایي زه په حوالات کې وم او زما د زوی ته یې ویې تا مولم او هغه سپک او
وینا مې کوله تا ته څه وی چې تا مولما په مخامخ د بختربند کې ډي اس پي او اس ایچ او ونیولم او بختربند ته ویشتم او دې ځای نه ونیولم او سره را لښکته کړم رور مې مړ دې پرې مې دی چې دنده زنانه کنټرول کوم څوک شته نه ما ته وایي ته د رور غم مه کوه زه تا ولم وایي ته څه وایي تا زه حوالت ته بوځم تا ته چا وویل؟ ما رمنشا راته وایي چې چور ته د ډي اس پي الله پسر گوا پسر را لخپه کې خو دا د دې ځای نه ونیولم بختربند کې اعلان دې په ځمکه وغورځولم ما ورته وایي مې رور مې مړ دې پرې مې دی دنده زنانه کنټرول کوم ما ته وایي د رور غم مه کوه زه تا ولم وایي ته د رور غم کې مې زه بس ته به زورورې کوه چې څه کې ما د غاړه ایښې ده نو بس بختربند کې بوتلم سا مې بندېده مې اوبه راکړې اوبه هم نه راکولې بابر شاه دا راته ووایه چې دا دوی چې کومې خبرې وکړې دا خو ډېرې زیاتې خوفناکې دي یقین خو به زه ځکه کومه چې مې صاحب خو په داسې عمر کې دی چې د روغ په دې عمر کې دی نه وایي هغه بله لږ په قرآن باندې قسم وخوړو دا کومې خبرې چې ده وکړې نو ډېر زیات حیران دا شوم چې ای سی ایچ او یا پولیسو تاسو سره څه ذاتیات دي یا بله څه مسله ده یا تاسو لکه څه داسې د ډېر سنجیده لیول جرم کړی دی چې هغوی تاسو سره دا قسمه رویه وکړه بسم الله الرحمن الرحیم یاره جی زیاتیاتو خو به دا دې کې نول غواړي تپوس پتې کول وایي چې څه زیاتیات دي خو د ما مخکې چې اسم کله د وویشته ولګېره نو چې ما غېږ کې راواغشته ګاډي له مې راوړه الله ګوارې چې دا خبره لکه دروغ نه کوم نو زما ګاډي دي اجرې مخې ته ولاړو اجرې ته یې مخه وه او دغې روډ ته یې شا وه نو دوی وتښتېدل او د پولیس والو دا یې دی نه په ما فایر وکړ نو دوه ګولۍ ما ته خپو کې رالې او الله ګوارې چې یو ګولۍ راله زما د ګاډي بیک شیشه پې ولګېره اوس هم ګاډي شته اومق شان ماته را او بیا نورې ډزم نو ما هلک کېښورم چې لکه دا خو اوس دا داسې دغه خو به یو ځای هم ني چې سړی لګېدلی دی هغه هسپتال وړو ته هم تاسو موږ ته نه پرېږدی نو بس دغه بد بیا چې کوم دی ما ګاډي کې هغه واچو بیا مې هسپتال ته یوړه خو دوی یو شان ډزې کولې په موږ صحیح بیا هم یو شان صحیح دوی وایي چې دلته کې څه سی سی ټي وي کیمرې وي هغه لرې کړی شوي دي کوم ځای کې وي بالکل هغه د دا مخامخ سی ان جي تاسو کتی شئ الرحمن سی ان جي دې کې سی سی ټي وي لګېدلې وي هغې نه ډایرکټ دا ځای نه دا ټول ښکارېدل هغې هغه ډي وي آر او کیمرې هر څه دي وړي دي لرې کړي او هغې وړي دي هغه تاسو کتیم شئ ورتلیم شئ پته لګي چې کوم ځای کې کیمره لګېدلي او لرې شوي د هغې ښه کولاو پته لګي ټیک ته ظلم وشو زیاتیا وشو د میاسم ځواني او زندگی پکې لاړه خو چې په ای سی ایچ او بهرمن باندې پارچه کټ شو ایف آی آر کټ شو هغه سسپینډ شوی هم دی نو نور هم څه مطالبه ده بس زمونږ مطالبه دا ده چې دا کوم زمونږ دا رور الله پاک دی او شهید الله پاک دی وبخي درجات دی الله بلند کی د در انصاف ملو شي قدرمنو کتونکو دا وخت را سره د میاسم رور ولاړ دی زهیب د دوی سره څه خبرې کوو د هغه د ذاتي ژوند په حواله کې زهیب دا راته ووایه چې د اسم عمر څونه و هغه عمر دې 25 کالو تقریبا 25 کالو. او جی سبق یې وکالت ویلی و او جی وکالت یې ویلی اوس یې لایسنس هم اخیستی و او جی او ډېر ښه کشر او زما بالکل یو ملګري په شانتې و مونږ به ټول ټایم د خپل ډسکشن د ورسره به لیټ شپې به زه کمرې ته ورغلم ما به ورسره ګپ شپ لګو ښه خنداګانې هغه بالکل زما ملګري و جي دوه وروڼه یې او جی مونږ یو پاتې او شوي. جی اوس یو پاتې شو ښه ده راته ووایه چې اسم واده کړی و بچی سو دي نه دی کړی هغه اوس جی کویده نه موله وکړه نکاح مو کړه یو دوه درې میاشتې پسې واده و جي په دې نومبر دسمبر کې موله واده کوو خو بس دا ظالم راغی او هغه ټول ارمانونه یې زمونږ خاورې کړل یوازې ستاسو ارمانونه خاورې نه شو په کور کې چې د هغه په نوم باندې کومه تورسرې ده د هغې هغه ارمانونه هم خاورې ګرې شو دا ظالم دی جی دی ظالم خاورې کړل او دا د ما تر زویرې دا غر اوچت کړی او روان کړی او دا دونه ظالمان دي دا خو زموږ رکوال و چې دا به دوی به زموږ حفاظت کوي د په لاش باندې هم ډزې کول دی پولیس والا دا تاسو دونه ظالمان یې ظالمانو تاسو څونه زورور یې دا زور به انشاءالله الله ختموي یو ورځ چینج به راځي انشاءالله مورکې شته او جی شته الحمدلله والد صاحب خو دې ما وکړو ته ډېر زیات ذهني ټیک نه دی تکلیف کې دی مورکې څنګه ده هغوی هم دغه شانتې ځي بس خفه دي د کتو نه دي بېهوشه دي بس ګولۍ باندې حرام کوي او ظلم یې کړی دی جي بس هسې بیسه نه پکې د داسې کار او دی غریب خو دغلته په شاته ګیټ باندې زنانه تلل د ګاډۍ ووته او هسې پولیس والا سره هغه کم کس سره چې ټوپک و د هغه الریډي دوه زامن یو ویډیو هم په فیسبوک چلیږي په دې شپږ میاشتې مخکې ولا چې دوه زامن هسې بیسه ویشتلي و هغه سره لایسنسدار ټوپک و خپل سیکیورټي دپاره پولیس په پرمیشن باندې او دی بس په یو نشه کې راغی دا
بارمن شاه او ټوپک ته دغه لاس ور واچو ورور مو ته چې لکه زموږ د کور مخه ده یا سایډ ته شي یا څه دلته د غویمې مه کوه د نه څه کړې نه زه ډز او ما پرو باندې ډزې شروع کړې او مونږ چې وکتل چې ډزې شروع شي مونږ هم ورلو یاره په مونږ یې واسې بېسه ډزې شروع کړې لکه دا دومره زور او دا دومره ظلم زه دا خو چې په پاکستان کې چې زه رالوی شوی ما دومره ظلم نه یې کتلی اوسه پورې صاحب الله دې ستاسو دغه غم اسان کړي دعا ګویو خوشحاله اوسئ مهرباني